سلویخ کاله چې د حضور پاک عمر پوره شو. بعض علما وی یو عقد ربیع الاول اتم تاریخو، ځکه پیدایش د ربیع الاول پاتم تاریخ، نو سلویخ کاله د ربیع الاول پاتم تاریخ پوره کیږي. نو یې وحی راله او مشوره دا ده چې نه په 19 رمضان کې وحی راغلی ده، سلویخ کاله او 6 میاشتې تیرې وي. 19 رمضانو حضور پاک فرمایي وی یو 2 فرشتې رالی، وی ما مقصد خپل زوړ عادت مطابق لګیم عبادت کوم، وی زیرا پاسولم او زما خو شق صدر او کاغه سینې را لوسیرله. تاسو ته ما مخکې ویلو چې 4 کرته سینه مبارکه سیرله شوې. وی یو غیبی تل راله، یو غیبی، نو یې زی پتله کې یو طرف ته ودرولم او 2 کسانې بل طرف ته په چابړي کې ودرول، غیبی کسانو. وی زه پې درون شوم، وی بیا یو زیاتو 10 شو، د تلې هغه چابړي کې یو خوا 10 یو خوازو، وی زه پې درون شوم. وی بیا 20 کړل، بیا پې زه درون شوم، بیا 30 کړل، بیا پې زه درون شوم. وی خبره زیاتېده، وی په هغه بل چابړي کې 100 کسان شو، او په دې یو کې بیا زه ودرولم، وی بیا پې زه درون شوم. وی هغه یو فرشته بل ته وی چې ځان لا کړو مه ګورئ، خواري مه کوئ، که دا ټوله دنیا دا مخلوق د تلې په دې چابړي کې واچوئ او دا لږ دې بله کې واچوئ، نو دی به پې وزنداري. دا خدای پاک عملی طور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خپل قدر او مرتبه ښیي. یعنی اسی متویلی شو چې ستا مرتبه زیاته ده. دا عملی طور دی کې بعض حکمتونه. وی بهر کیف دا معامله چې ختمه شوه، نو ما ته جبریل علیه السلام وی اقرأ لوله. نو زموږ علما دلته 2 ډلې دي. بعض علما وی چې د ریخمو په کپړه کې ولا د قرآن شریف د آیاتونه راوړي، وی اقرأ لوله. نو حضور پاک خو سکول، کالج، مدرسه، دارالعلوم دی نو ویلې، امی محض دی، په خط و کتابت بالکل نه پوهېږي، او په دې الله فخر کوي. نبی علیہ السلام نه ګوره الله وی چې داسې انسان چې هغه نه په خط پوهېده، نه لیکل ورتلل، او نه په کتاب پوهېده، او چې ما وغوښتل نو د ډېرو مضبوطو فصحا او د ډېرو قابلو خلکو رهنما مې جوړ کړ. خدای پاک ته کوم لوی شخصیت جوړ کړ. نو د ریخم په ټوکړه کې یې راوړ، او څوک وایي چې نه، جبریل علیه السلام په یاد ورته لګیا دی اقرأ لوله. نو حضور پاک خو د ریخمو په کپړه نه پوهېده. او دویم وی اقرأ لوله، نو هیبتم پې راغی، وی داسې هیبت را باندې راغی ځکه ناشنا سړي مې ولیدل، شق صدر شو. نو په حضور پاک هیبت شو ډېر زیات. وی ما نبی علیہ السلام ورته فرمایي ما انا بقارئ، نشم لوستلی. که د ریخمو ټوکړې خو ښکاره خبر ده، په خط نه پوهېده. او که په یاد ورته وی اقرأ، نو ما انا بقارئ، دومره هیبت تیرا باندې چې د ما نه دې وخت کې خبرې نه کېږي، نشم لوستلی. نو جبریل علیه السلام ځان ته را ترغاړه باسه او زور یې وله ورکه. چې زور یې ورکه بیا ورته اقرأ لوله، اوس چېته لوستلی شي؟ ما انا بقارئ. اوس خو را باندې زیات بوج راغی. په درېیم ځل بیا ورته وي اقرأ لوله، ما انا بقارئ، نشم لوستلی. نو بیا دا آیتونه ورته ووایي اقرأ باسم ربک الذي خلق. دا الله په نوم، هغه الله چې ستا ربم دی او د دې ټول مخلوق خالق دی، د هغه نوم ځان سره ملګری کړه او لوستل شروع کړه. د الله نوم چې سړي سره ملګري، هر کارونه سرته رسېږي. او چې د خدای نوم ورسره ملګري نه، یو کار به هم سرته نه رسي. د حضور پاک یو مبارک حدیث دی، او دا ټول طالبان د کتابونو په دیول کې وایي کل امر ذی بال لم یبدأ فیه ببسم الله الرحمن الرحیم برحیم فهو اقطع. کم کار چې د انسان د زړه د توجه د خوښۍ کاري او د الله په نوم د شروع نه کا، دا به نقصاني وي. د الله نوم اخلی ښه، که دروازه کلاوه ہے بسم الله پې وایه، که قدم اخلی بسم الله وایه، که ډوډۍ خورئ بسم الله وایه. بسم الله کې دومره برکت دی، په ډوډۍ کې به برکت پیدا کېږي. یو ځل حضور پاک ملګرو سره ډوډۍ خوړه، ډوډۍ ډېره وه، ګڼ کسان لګي.
یو باندې سی راغی په دې میاس کې پکې شریک شو هغه غټوله ډوډۍ په یو دوه وړه اخلاص کړه حضور پاک مبارک او فرمایل وی کدی باندې سی د الله نو مغشتې وی دا ډوډۍ زمونږ د ټولو کاپی کېده خدا الله نو می وانه غش نو شیطان د لاس سره لاس مرګري ک نو برکت لار پورته ش د الله نوم اخلي په ډوډۍ په وبو یو مرګري یو زمانہ کې غریب او بیا مالدار شو نو مې نالم نو دا هغه یو خاص نوکر او دا هغه نم یو ځل تپوس وکړو مې لکه دا نیک دی په لږ وخت کې ډېر اوچت لاړ او بیا یکدم را پرېوت چې دا ولې څه چلو څه ګناهونه یې شروع کړل بعضې سړی چې هغه له خدای پاک څه لږ مال ورکي او لږه پویه ورکي نو هغه خدای خفه کوي بیا په ګناه سر شي نو رونو ګورې خوشحالي غم دا د الله په لاس کې مال او دولت خدای سره دی روغ صحت او مرض خدای سره دی الله لک صبر وکړي پرېږده چې په دې ګناهونو کې لک سری خو چې بیا یې راونیسي قسم دی که څوک یې خلاصولی شي دا د قرآن شریف مضمون دی ګورې مې دا ولې څه چلو ما ته ویل نه جي یو ګاډی م واغش په یو نوې ګاډي 0 میټر په یو شوروم کې نو ما چابي را واغشته او دې نیک له مې ورکړه چې نیکه دا چابي واله او د خدای نوم پې یاد کا بسم الله ووایه او سټارټ یې کا وی ما ته وی لرې شه زه هغه ګاډی علم چې بغیر د خدای د نوم نه سټارټېږي نو پې 5 روپۍ ورکړې بې د خدای د نوم نه سټارټېږي هغه بالم بس خو زه خو نوکر وم غږ مې ونه که وی په لاره راتلوم اقې ګاډي اکسیډنټ وکړه وی زه او دی خو پکې بچ شو لږ زخمیان شو خو ګاډي د لکونو روپو د زرګونو روپو له راغی ټوټې شو اقه چې ډغره وخوړه نو کله یو تکلیف کله بل قسم دی بیا پردي کور کې اوسېده بنګلې ختم شوې ګاډي ختم شو خدای سره څوک ډغرې نشي والی ګورې یاد ساته تاسو ولیدل دا سیلاب چې سموده مخکې راغی څومره غټ بلډینګونه د سوات او دا راځه د موږ د علاقو پورې څومره بلډینګونه ریز مریز شو ختم دا غټ پل دا تا دلدار غړی پل تاسو وګورئ څومره غټ پل تاسو ورشئ وګورئ هغلته پروت دی ډکرې څومره غټ سیخونه انجینران ورته حیران دي چې دا دې سینګ مات کړل د دې لاس په لاس په شان غټ سیخونه او ټول کنکریټ او لاندې نه بورینګ کوي نو د کوم ځای نه هغه دغه راخېږي بنیادونه او په دا منځ کې مات کړي دي د مونډۍ پول ورپسې د چکدرې پول چکدرې ته تلم چې مې وکتل د پول ډکرې هغلته پرتې وې د خدای د زور مقابله والله کې کېږي دا جاپان باندې چې کوم دا سموده مخ کې دا آفت راوسته جاپانیانو سره علاج بیا و څومره دنیا پکې مړه شو ټیکټرانې یوړې ګاډي یوړل خلک یې مړه کړل یا په انډونیشیا چې کوم سونامي راغی رونو د خدای د قهر نه امان غواړئ چې دعا کوئ نو دا وایي چې خدایا د خپل قهر نه په دواړه جهان وساتې مه په مال غرور کوه مه په بچو غرور کوه مه په قوم غرور کوه مه په پیسه غرور کوه یو د الله ذات دی چې دې ملګري هر څه به دې ټیکي او که الله دې خفه که نو صبر به درته وکړي څو ورځې ته به خوشحاله خو د الله د هغه نعمتونه به هم درکوي د هغې به داسې مثال وي لکه مږې ته چې ته په پنجره کې دننه غوښه ږدې مګه خو ورته خوشحاله چې غوښه د خوشبویه ده ورته ګډېږي لیکن هغه غوښه په حقیقت کې د مږې د ګرفتارۍ دپاره ده د نیوکې دپاره ده دقه رنګې د بېدینو خلکو دا خوراک او دا مزې چرچې دا د نیوکې دپاره دي نو جناب خبره مې دې پورې کوله چې رب العالمین ورته فرمایي زما نوم ملګری که اقرأ باسم ربک د خدای نوم ملګری که هر کار چې کوې د الله نوم هغه چې هغه ستا رب دی رب د نیست نه د نشوالي نه هستی ته وجود ته رو په قلار تر رب څه ته وایي پوټې په قلار تدریجن یو شی کمال ته رسونکي هغه ته رب وایي یو نطفی پوټینې د مور په ګېډه کې د هغې نه څونه ښکلې خشته ماشوم جوړ کړي دا ماشوم د دې نطفې نه جوړونکي دې ذات ته رب وایي رب بیا دا ماشوم د مور د ګېډې نه بار راوباسي قسم دی عقل حیراني د دغه پوټي چینجي نه دا دومره خشته انسان جوړېدل د مور په ګېډه کې جوړېدل په اوبو کې دننه جوړېدل هډوکي هم جوړېږي غوښه او سرمن هم جوړېږي
او ګردې هم جوړېږي او غاښونه دا ویښتې هم جوړېږي. دا دومره څیزونه خو د مختلفو څیزونو نه جوړېږي. دا ټول طاقتونه خدای وررسوي او په هغه اوبو کې په هغه ګن کې پروتي او بیا خدای پاک دنیا ته راوباسي. دنیا ته چې راوباسي دا څومره تکلیف باندې بیا خدای پاک رو نشونما کوي، لویږي، زلمی شي، څلوېښتو ته ورسي، بیا طاقتونه رو کمیږي او بیا وروستو بوډا شي. عقل وایي چې څونه بوډا کېږي چې تجربه زیاتېږي، نه اندامونه کمزوري کېږي نو دماغ هم ضعیف شي، غاښونه هم لاړل، سترګې هم لاړې کمزورې شوې او خوله هم کمزورې شوه. دا د خدای یو نظام دی رونو ګورئ، د خدای لوی طاقت دی. دا کارونه چې څوک کوي هغه ته رب وایي. بسم ربک الذي خلق، ټول مخلوق الله پیدا کړی دی. دا طالبان پوپیږي مفعول به نه ذکر کړ، ټول مخلوق خالق الله دی. اقرأ بسم ربک الذي اقرأ وربک الاکرم لوله. رب ستا چې دی دا سخی دی. زه به سخا درته کوم چې کم څیز ته به د ضرورت راځي که د شپې که دروازې جبریل به درلېږم. ستا امت به نه پرېږدم، مجبوره به هم نه پرېږدم، ضرورت به درته پوره کوم. الذي علم بالقلم، خدای ورته ښایي چې ګوره قلم خو بېجان شی دی او ما د قلم په ذریعه خلکو له تعلیم ورکړه، نو ته خو جاندار یې، ستا په ذریعه به خامخا تعلیم ورکوم. علم الانسان ما لم یعلم، انسان اسم نه پیژندل او خدای ولا تعلیم ورکړ. دا د غوا دا بچی چې د مور نه پیدا شي کله، د غوا بچی دا د ګرځېدو دا چلې په کوم مدرسه کې زده کړی، کوم سکول کې زده کړه، په کوم کالج کې کوم پروفیسر ورته دا چل ښولی دی چې دا څلور واړه خولې خپې به اوچتې او بیا د مور دا غولانځ به لشي او د هغې نه په خولې پی راکاږي. دا چل ورته چا ښودلی دی؟ دا ورته پروردګار وښو. یا ماشوم دا د جړا چل ورته چا وښو؟ دا چې یخنی وشي او ګرمي وشي او دې چغې وایي دا طریقه ورته چا وښوله. او ورو ورو چې لویږي دا ژبه زده کوي او مور پیژنې او پلار پیژنې او ښه بد او شر خیر هدیناه النجدین. الله وایي دا ټول هر څه ورته ما ښودلی دي. علم الانسان ما لم یعلم. تاسو نه ګورئ دا زمونږ په وجود کې چې کوم اندامونه دي، دا اندامونه خو د خر په وجود کې هم شته، لیکن تاله پکې هغه صلاحیتونه پیدا کړي چې خر پې نه پیږي. دا خو د اتی په وجود کې هم شته. د اتی په وجود کې چې کومه کارخانه ده نو د ماشي په وجود کې د هغې نه لږه زیاته ده. ابه ته وایه به څنګه؟ ګوره جناب زه درته وایم د اتی سوخ پیري او د ماشي سوخ پیري. د اتیم خلط هم شته او د ماشي هم شته. اتیم خوراک کوي، ماشي هم کوي په خلطم. اتیم لویږي او ماشي هم لویږي. یو شی ماشي کې زیات چې اتی پر نشي والی او ماشي پر هم وایي. هغه اتی والا کارخانه ټوله خدای ماشي کې بنده کړې ده. هغه اتی والا غونډه کارخانه خدای دومره محدود کړي پوټې کړې ده چې دی د په مچ کې بنده کړې ده. لږ لږ فرقونه به یو بل کې وي. خدای ډېر لوی ذات او د قدرت مالک دی. روح دا آیتونه حضور پاک اورېدل نو بوج پې راغی که نه؟ بوج د څو څیزونو نه راغی. یو خو یې ناشنا جبریل ولید علیه السلام، خلک یېرېږي داسې. دویم شق صدر مو شو. دریم وحی نازله شو. جبریل علیه السلام یو محض نور دی، وحی درون شی دی. کور ته راغی. چې کور ته راغی بی بی خدیجې ته وایي دثروني زملوني په ما څادر واچوئ، یخني مې کېږي. نو هلته تې خولې بېدلې وې، سختې خولې تې بېدلې وې. نو چې خولې تې وبېدې نو چې خوله د چا نه زیاته لاړه شي او په لاره پې یخه هوا ولګي نو وجود یخ شي. ویله یخ شومه نو څادر یې پې د پاسه واچوه. نو چې لږ په قلار شو بی بی خدیجه ورته ودرېدله. لقد خشیت علی نفسي، خدیجې زه خو په ځان یېرېږم. دا هغه غیر اختیاري روب په انسان راشي. لکه حضرت موسی علیه السلام چې کله امسا نه مار جوړ شو، د هغه امسا نه نو موسی علیه السلام شاته شو، ویرېد چې خدای دا مار سره به څه کوم، امسا نه خو مې مار جوړ شو. الله لا تخف مه یېرېږه. نو دا غیر اختیاري روب په انسان راځي. یره پې راله. بل دا یره مې په زړه کې چې دا جبریل که دا ما له هر ځل دغسې راځي او درې درې ځله زور راکوي خو سا به رانه وباسي. نو دا خو ډېر ګران کار دی. یو ځل یې زور ورکه چې د انسان د بشریت دا کم څیزونه دي چې دا ته یې خوښ شي. دوباره ولا زور ورکوي
دوباره زور دې دپاره ورکوي چې د استعداد هغه طاقت پکې پیدا شي، او درې باره ولا زور ورکوي چې لږې هغه د جبریل علیه السلام خو محض نور دی چې هغه ملکیت سره هغه اتحاد پکې پیدا شي. بی بی خدیجه ورته څه وایي؟ وی قد خشیتو یا یریږم په ځان. بی بی خدیجه ورته تسلي ورکوي. ګوره هوښیاره ښځه دې ته وایي چې په تکلیف در باندې راشي او ښځه په تکلیف کې تاله تسلي درکړي، د هوښیاره ښځه وایي کلا هرګز پام کوه مه یریږه. ولې؟ ته خو ډېر انک لتصل الرحم، ته خلکو سره ډېره صله رحمه کې د رونو سره، د رشتهدارانو سره، گاونډیانو سره، دوستانو سره. تحمل الکل او تکسب المعدوم تعین علی نوائب الحق. یتیمانانو خدمت کې، د کونډو خدمت کې، او که چا سره مال نی ته ولا مزدوری کې را پیدا کې، ولا چا نه کشي رکشي هغې پسې ورله ګرځې، نو تا به خدای چرم نه خرابوي. ودرېږه خو پې پوه وه، د مخکې نه آثار ورته معلوم و. وی د ما له تره زوی دی ورقه ابن نوفل، هغه له دې بوځم. نو نبي علیه السلام یې هغه له بوت. نو خدیجه بیبي ورته وی د دې واره نه دې څه واوره. نو حضور پاک ورته ټوله قصه وکړه. نو ورقه ابن نوفل څه وایي؟ وی دا هغه فرشته ده چې په موسی علیه السلام نازله شوې ده. تا له خدای نبوت درک. او افسوس دا د یو ځل به د قوم د وطن نه وباسي. نو که هغه وخت راغی چې تا دا قوم د وطن نه وباسي، نو زه به د کلک مدد کوم. ارمان چې زه جمدیم چې کلک مدد دې وکړم. نو حضور پاک خو د یو لوی قوم سره تعلق لره او مخرجیهم، دوی به مه وباسي. یو وخت به راشي دوی به ته وباسي د وطن نه. همغسې وشوه. نو یو ځل بیبي خدیجې دا حضور پاک نه تپوس وکړو. وی صاحب، وی ورقه خو ستا دا لومبۍ خبره اورېدلې وه د نبوت، او چې تا کله دعوت د اسلام ورکو خو دې د هغې نه مخکې مړ شوی دی، هغې ته نه دی پاتې شوی. نو دی مسلمان مړ دی که کافر؟ نو حضور پاک ورته وفرمایل، وی ما دې په خوب کې په یو خشته باغ کې په سپینه جامه کې لیدلی دی، او چې سړی په خوب کې بنده په یو ښکلي باغ کې او په سپینه جامه کې وویني، دا د هغه د جنت نښه ده، دی به خدای جنت ته رسوي. نو 3 کاله رونو وحی بنده وه. نو 3 کاله پس بیا حضور پاک مبارک یو ځل غار حرا ته را روانو. نو وی هغه فرشته مې بیا ولیدله چې په هغه غار حرا کې مې په لومبي ځل لیدلې وه. وی دا اسمان دا غاړه ټوله د هغه د وزرو نه ډکه وه، رنګارنګ وزر یې وې خشته. نو زه ویرېدم، یو ډک مې واورېد بله چې مې وکتل دا فرشته د وزرو نه اسمان دا غاړه ډکه. ویرېدم، واپس کور ته رالم. نو بیا بیبي خدیجې ته وایي، وی په ما صادر واچوه، دسرونی پټ مې که. چې صادر یې پې واچو، نو دا فرشته راله، د دروازې نه یې ولا آواز ورکه، یا ایها المدثر، ای صادر غوستونکیه، قم فاسه فانذر، دا خلک د خدای د عذاب نه ویروه، ورکبک فکبر، او د خپل رب لویي بیان کا، وثیابک فطهر ورجز فهجر، جامې پاکې ساته، او د بوتانو نه چې د سنګ مخکې ځان ساتلی دی هغسې ته اوس هم ځان ساته. دقې نه پیغمبر علیه السلام ته د مخلوق د دعوت حکم میلاو شو. بیبي خدیجې ته یې وایي چې ما له خو فرشته راله، ما ته خو یې ده ووې. نو په ښځو کې لومبي ایمان پې بیبي خدیجې راوړلی دی، او په هلکانو کې حضرت علي چې د 10 کالو چې دی خدای پاک مسلمان که، او په ځوانانو کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه لومبي مسلمان شوی دی، او په غلامانو کې لومبي ایمان د حضور پاک غلام زید ابن حارثه رضی الله عنه هغه مسلمان شوی، دا لومبي مسلمانان شو. بیا ورو خدای پاک مسلمانی زیاتول. حضرت علی چې مسلمان هم د پلار نه پټو. یو ځل د مینا په یو میدان کې نبی علیہ السلام مونځ کو، حضرت علی ورسره ولاړ دی، دې کې ابو طالب راغی. چې ده ولیده نو دی ویارې چې دا پلار راته غصه نشي، نو ورغی، وی دې خوا راشه، وی څه دې کول؟ وی د تره دې زوی سره ولاړم، نو د په شان مونځ مې کو. وی بچې مه یارېږه، وی د تره دا زوی چې درته څه لاره ښیي ورپسې ځه، دې بچه ته تا په غلطه لار ورسم نه کړي. علي صاحب ډانه شو. یو ځل نبي علیه السلام سره حضرت علي ولاړو، او دا حضرت
جعفر د ابو طالب صاحب بل زوی دی، هغه پلار روان دي. ابو طالب دې زوی ته وایي د جعفر ته ای بچې وایي چې څنګه دی هغه رور لګیا دی د تره دې زوی سره دې مونځ کوي، زه ورشه بل طرف ته ته ودرېږه ته ورسره مونځ کوه او دواړه تکړه شئ چې دته څوک نقصان درنه ونه رسوي. دومره مینه د مکې خلک راغلل ابو طالب ته، زه حیران شم. د مکې خلک وی دا ورواره دې زموږ مقابله شروع کړې ده، که دې پیسې غواړي چې څومره غواړي ورته ووایه ورکوو، که ښځه غواړي ګوته دې کېږدي په چا چې هغه ورته وکړو، که مشري غواړي موږ یې مشر کوو هم، خو دا قصې پیسې دې نه کوي. ابو طالب د نبي علیه السلام راوغوښته، ورته یې ورواره دا ټول قوم راغلی دی او دوی تا ته دغه درې پیشکشۍ کوي، که ښځه غواړي، که مال غواړي، که بادشاهي دا درکوي، خو ته مهرباني وکړه د خپل عبادت دې م کوه، دې نه دې م نه منې کوو، خو زموږ د خدایانو بد مه وایه. وی ورواره داسې کار دی چې زه نور تنګ شوی یم، د دې ټول قوم مقابله ګرانه ده او دا قوم زما د مخه تا ته غږ نه کوي، د مهرباني وکړه د دې قوم دا خبره دی عمره ته پوه شه خپل عبادت دې پرې تا نه منې کوي، خو د دوی خدایان مه چېړه. حضور پاک مبارک لږ جړغونې شو چې د تره مرانه لاس اخلي، نور ترونه مخالف چې دې مرانه لاس اخلي. وی کاکاجي خیر دی که ته د قوم نه مجبوره یې نو تا نه خفه کېږم، خو زما دې قسم یې که دا قوم په یو لاس کې ماته نور کېږدي او په دې بل کې راته سپومۍ راکوزه کړي چې دا کومه خبره مې شروع کړې د الله په حکم دا به سر ته رسو او ترې روان شو. ابو طالب دا کافرو په مخ کې ورته اواز کې دلته راشه ورواره، وی نه زه د نه رستو نه یم، پام کوه چې فکر ونه کې، زه خپل کار دې کوه چې زه جام نیم څوک ته غږ نشي کولی. لیکن هغې حالت کې ابو طالب چې کله مړ کېږي حضور پاک ورته ناست دی، کاکاجي دا چې کومه کلمه ما راوړې ده ووایه، زه به خدای سره د قیامت پر ورځ احاج لک بها عند الله، د خدای په نزد زه پوه شه الله پوه شه، زه به بیا نورې قصې سموم، خو مهرباني وکړه ده ووایه. هلته ابو جهل ورته ناست دی، کافران ورته ناست دي، هغې وی ښه ترغب عن ملت عبدالمطلب، د نیکه دین دې پرېږدې. او نبی علیہ السلام بار بار وی کاکاجي زما دا یې دې وخت کې ووایه زه پوه شه زما کار پوه شه باقي، خو ګورې که دا کلمه دې ونه وی نو نه دې شم بچ کولی. اخیري د خولې نه دا لفظ وته علی ملت عبدالمطلب چې ده د خپل نیکه په دین مرمه بل نه قبلو او ساتې ووتله. حضور پاک وجړل او وی هغې پورې به زه تاله د الله نه بخښنه غواړم چې خدای نه یې منې کړی، هغې پورې به الله قرآن شریف نازل کر ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وی باس کافر لبخنه بنه غواړي چې تا ته پته ده چې کافر مړ دی بخنه بنه غواړي، پیغمبر به بالکل بخنه نه غواړي، امتي به بالکل که پلار مور کافر مړي نو بخنه به وله نه غواړي. نو بیا نبي علیه السلام وله بخنه نه غوښتل او فرمایي وی زما د وجې به ابو طالب د سخت عذاب نه بچي، که زه نه وې نو دی به د جهنم لویښ کې پروت و، خو بیا به یم د اور سپلی پخپو یو مازغه به یې خوټ کېږي. د مارونو اصل څیز کلمې شهادت دی. بس د حضور پاک دنیا ته راتلل دې دقې دپاره و چې خلکو باندې یو الله وپېژني، کلمې توحید د الله یووالی. د مکې مشرکانو شرک کو، بوتانو عبادت پې کو، یهودیانو به عزیر علیه السلام ته خدای وي، عیسایانو به عیسی علیه السلام ته خدای وي، مجوسیانو به د اور عبادت کو. حضور پاک د دقه څیزونو د رد دپاره راغلی او دا کلمې خلکو ته پیش کړه چې الله یو د شریک نه لري او زه د خدای پیغمبر. باقي واقعات انشاءالله چې آینده جمعه کې درته بیان